عزت الله درځم او د خور مور نه د برمن تصویران اخلم ته کور تر پسې درنوځم خور مور کور ته درځم ته خو زما هغې ته نشي راتلی او انشاءالله زه به درځم زه به د مور تصویر د دنیا ته ورښایم د ښځې تصویر به دې ورښایم او بیا مونږ کړي مو ما کسان ور ولېږل د دې نوم د مور ویډیو هم شوې وه د شیخ عزت الله مفتی ندیم محمودي صاحب چې کوم الفاظ استعمال کړي دي دی وایي چې ما د شیخ عزت الله د مور نه ویډیو کړې ده خو بیا مې وی شیر نه کړه اب تاسو وګورئ په میډیا چلیږي دی وایي چې کور ته درځم او د ښځې نه دی او د خور نه دی او د مور نه دی تصویران وباسم آیا دا مناظر اسلام کیدی شي دا وکیل احناف کیدی شي مفتی ندیم صاحب خو په دې وخت کې په دریو خبرو کې حیران دی یو خبردار چې چپ پاتې شمه که کلیپ وکم بیا په دې کې سوچ کوي چې کلیپ کوم نه زه خو کنزل کوم نو چې کنزل کوم خلک یې بد ګڼي او بغیر د کنزل خو د کلیپ کیدی نشي بدردونه سخت کلامینات خو بیا د دې کلیپ نشي کولی او درېیمه خبره دا ده چې دې کلیپ وکړي او ښکلي انداز کې او نرمې خبرې وکړي نو بیا به خلک وایي چې د نصیحت قبول کړي نو دا اوږه خو دی نه ښکته کوي که نه دی خو خپلو مشرانو علماو ته رجوع نه کوي مړه بله ورځ مفتی طارق مسعود صاحب یو خبره کړې وه او بیا چې علماو پې آواز وکړه فیلپور د خپل موقف نه رجوع وکړه او بیا بغیر څه شرایطو ووایي چې زه په خبره نه یم پوه شوی او که اوس دې کلیپ کې تا ماته ویلي دي چې ته چیلنج ورکه نو تا ته د قاضي فضل الله صاحب هغه نصیحت یاد نه دی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مزاج یې ته بیان که که تاسو ځان ته احناف وایې نو امام صاحب به دا څیزونه نه خوښول او ته بیا چې شیوخ حق نه بیانوي ټولو شیوخو تاسو ته حق بیان کړی خو تاسو حق اورئ چرته منئ چرته تسلیموئ چرته نو دا څومره رابطې چې د مدارسو د علماو ما سره شوي دي هغوی ټول همدغه یو موقف دی چې مفتی ندیم او دغه نوجوانان احناف کنزلماران احناف د دیوبند ترجمانان نشي جوړېدی او د دوی مخې له څوک ځکه نه راتلل چې د دوی کنزلې ډېرې زیاتې سختې دي دوی ته ځان نیول نو ما درته ځان نیولی چې څومره په زړه کې زور وي او څومره کنزلې درځي او په څومره ستاسو تسلي کېږي کوئ مړه ستاسو مناظرو کې یو څو ټکي ډېر بار بار راځي حلالي پی د څکلي او د سپی میتیازې مړه ستاسو په خولې دا فحشګویي څنګه راځي دې کلیپ کې دې هم دا ویلي دي قیامت سبا پورې ښکته او بره هغه چیلنجونه چې دې ورکول ما درته وی تیار که یو اشاعت والا چې تاسو ته عاجزه یې دا لیکل به راسره کوئ چې د ده مخې له موږ نشو ورتلی او هسې هم ته ډېر ګبراه وې ځکه بار بار وایه چې یاره 10 منټه د دې مخې د ته نشي کېناستې 15 منټه نشي کېناستې او موږ داسې قرباني وکړه او هغه مو کړه نو ما خو ته وی چې تیار یې که زینت المحدثین دا ټکې هم لږ دقه شان وایه ورو ورو به د انشاءالله تلفظ او ادا صحیح شي ځکه زما دا خبره ته بار بار چې کله ته دا دې انداز باندې تلفظ کوې که نه دا په ثا باندې لیکلی شوی دا محدثین په سین سره څوک نه وایي ښه محدثین دا لږ بار بار ووایه انشاءالله تلفظ ادا به دې ټیک شي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د اهل السنة والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو نننی کلیپ کې زه تاسو ته 3-4 خبرې او ډېرې ضروري او لازمي خبرې هغه ذکر کوم یو د مفتی ندیم صاحب حقیقت او د دوی د مناظرو او د دوی د دغه مجادلو د جنگ جګړو نقصانات او د دوی فحشګویي کنزل بدرد انشاءالله د دې کلیپ په آخر کې به بیا تاسو ته زه هغه وښایم چې دا د دوی هغه د مناظرو ریکارډ دی دویم محمد اسماعیل او فیض الحسین ته
جوابات او مسلسل لګیا دي دغه کوي جوابي کلیفونه کوي. یو کلیف د بل نه هغه مختلف وي په کنزلو کې او په بد وردو کې او په تلخ کلامۍ کې د خپل عناد او د بغض په وجه باندې اضافه کیږي. نو زما نن بیا اراده د دې سره لږه مذاکره کومه چې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، که دا مؤمنان انشاءالله دوی ته به فایده ورسي. او بله خبره هغه دا کوم چې اسماعیل په مفتی محمود رحمت الله علیه باندې الزام لګولی، د دې وضاحت او د دې ثبوت به دې طلب کوم. لومبنۍ خبره خدا ده، مفتی ندیم محمودی صاحب چې کوم الفاظ استعمال کړي دي، دی وایي چې ما د شیخ عزت الله د مور نه ویډیو کړې ده، خو بیا مې وی شیر نه کړه، اب تاسو وګورئ په میډیا چلیږي. دی وایي چې کور ته درځم او د ښځې نه دی او د خور نه دی او د مور نه دی تصویران وباسم. آیا دا مناظر اسلام کیدی شي؟ دا وکیل احناف کیدی شي؟ او نورم د ویډیوګانو اهم او ضروري جزئیات به زه تاسو سره دی کې انشاءالله د اخر کې نشر کوم او تاسو ته به د څه ناڅه وضاحت وشي، خو چونکې کلیف ډېر اوږدېږي او د هغوی خنداګانې مسلسل هم دا دي ما ته وایي چې امیر صاحب ته خو بس تبلیغي کارګزاري بیانې. دویمه خبره به پکې زه دا کوم چې اسماعیل د پټکي هتک کړی، زما په وجه باندې تبلیغي پټکي ته داسې نسبت کړی لکه د قیداني پټکی، او په دې باندې به انشاءالله تبلیغي احباب په دې خبره باندې د ده نه تپوس کوي چې ولې د تبلیغیانو چې کوم پټکی وي د قیدانیانو په شان دی. او ما ته وایي چې ته تبلیغي 6 نمبرې بیانوه. پرون مې درته ویلي دي اسماعیله که 6 نمبرو کې دي یا تبلیغي څه معامله کې دي څه شک شبه دي، هغه راته وایي چې په هغې کې خبرې وکړو. هسې زما په وجه باندې تبلیغ مه یادوه، مهرباني وکړه. زما پټکی زما د حلیې باره کې مخکې کلیپونو کې صفت کړی، دې کې د بد رد ویلي دي، او زما د شکل باره کې خبره کوي، نو دا شکل خو تخلیق د الله دی، د الله په پیدایش اعتراض کوي. او د پټکي اهانت او توهین چې څوک وکړي دا ته تپوس وکړه، تا خو په خپله سبقونه نه دي ویلي، ځکه تاسو نه ما د سندونو مطالبه کړې ده. ان الاسناد من الدین، او ستا بخاري ترمذي ابو داود او صحاح 6 ټول وګوره، او انشاءالله که دې صحیح وکتل نو تا ته به پته ولګي په هر حدیث کې سند بیانېږي او بیا متن د حدیث بیانېږي. نو سند ډېر لازمي شی دی، سندونه به دې وښایې، د تخصص سند مطالبه ده زما ستانه، او مفتی ندیم صاحب نه هم زما مطالبه ده چې د تخصص سند او ممتاز سند به راته ښایې. او فیض الحسین مسلسل جوابي کلیفونه کوي او تحریري د لیکلو په شکل کې، کله صاحبزاده مفتی ګور شاه صاحب پسې کوي د هغه تذکره، او کله شیخ القرآن والحدیث جناب محمد الله حقانی صاحب پسې کوي، او ما پسې، او کله ډاګی حمدالله جان صاحب پسې بد رد وایي. فیض الحسین دا قرض مې ته پاتې دی، سند دې وښایه او ممتاز راته وښایه. تا ویلې چې دا د 400 امیر صاحب دی، بلکل امیر صاحب زه یم، الحمدلله په دې فخر کوم. بله خبره دوی دا کړې چې د تبلیغي شکل او حلیه جوړه کړې. ولې تبلیغي شکل او حلیه جوړول دا ناروا دي، ناجایز دي، بد ښکاري. او زما په وجه باندې ته ټول تبلیغ والا یادې. نو یو خو دې په مفتی محمود رحمت الله علیه الزام لګولی دی، هغه کلیپ په زه اوس دې کې نشر کم چې تاسو ویلي دي چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به دا وي، تا وی د هغه خبره ماته رایاده شوه چې قیدانیان داسې راغلي لکه د تبلیغیانو غوندې پټکي والي. او جمعیت علماء اسلام مشران اکابر د دیوبند علما دا کلیپونه اوري، او دا تپوس به د جمعیت علماء اسلام
تمام اراکین کوي. بل د دا ویلي چې دی د جیب د باره چانده کوي. اسماعیله داسې څوک دی چې د جیب د باره چانده کوي؟ سوا د دستاربندونه یا د افتتاح د مسجد او مدرسې نه، لکه څنګه چې زمونږ استاد محترم زینت المحدثین دا ټکی هم لږ دقه شان وایي، ورو به د انشاءالله تلفظ او ادا صحیح شي، ځکه زما دا خبره ته بار بار چې کله ته دا دې انداز باندې تلفظ کوې که نه، دا په ثا باندې لیکلی شوی، دا محدثین په سین سره څوک نه وایي ښه، محدثین دا لږ بار بار ووایي انشاءالله تلفظ ادا به دې ټیک شي. زینت المحدثین حضرت شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله هغوی هم د تعاون آواز لګی، دیر بابا جیم لګی، مفتی سردار علی صاحب رحمت الله علیه، څومره اکابر علما، بلکې څومره مدارس چې دي. ابلوز مې درته ووایي که نه دا ستاسو مرکز الحنفیه، دا تاسو چې په مضاف الف لام لګولی المرکز الحنفیه هم لیکلی، دا هم په چنده جوړه شوې ده. نو د ذاتي جیب د پاره څوک چندې الحمدلله زمونږ استادان د دې خبرې خلاف دي، دا انفرادي چندې او دا کیسې د حضرت شیخ صاحب بیان په دې وګوره، او چرته هم دا څوک نشي ثابتولی چې مفتی روح الله تلی په بازار کې یا جومات کې لکه څنګه د مدرسې چې کوم سفیر ځي یا یو ځای کې انفرادي چنده کړې د مدرسې یا جومات دپاره، او دا خبره خو ډېره بعیده ده چې جیب دپاره چنده کول. دا خو یو عالم او د یو طالب شان سره دا خبره نه ښایي چې جیب دپاره به څوک چانده وکړي. غالبا چې تاسو به یې کوئ المرء یقیس علی نفسي، خپل ځان باندې ما مقیاس کوه. بله خبره دې دا کړې چې ته د خپلو شیوخو مداهنت کې او ته بیا چې شیوخ حق نه بیانوي. ټولو شیوخو تاسو ته حق بیان کړی، خو تاسو حق اورئ چرته، منئ چرته، تسلیموئ چرته. نو دا څومره رابطې چې د مدارسو د علماو ما سره شوي دي، هغوی ټول همدغه یو موقف دی چې مفتی ندیم او دغه نوجوانان احناب کنزلماران احناب د دیوبند ترجمانان نشي جوړېدی، او د دوی مخې له څوک ځکه نه راتلل چې د دوی کنزلې ډېرې زیاتې سختې دي، دوی ته ځان نیول. نو ما درته ځان نیولی چې څومره په زړه کې زور یو، څومره کنځلې درځي او په څومره ستاسو تسلي کېږي کوئ. او بله دې دا خبره کړې ده، مړه ستاسو مناظرو کې یو څو ټکي ډېر بار بار راځي، حلالي پی د څکلي او د سپی میتیازې. مړه ستاسو په خولې دا فحشګویي څنګه راځي؟ دې کلیپ کې دې هم دا ویلي دي قیامت سبا پورې ښکته او بره هغه چیلنجونه چې دې ورکول ما درته وی تیار که یو اشاعت والا چې تاسو ته عاجزه یې دا لیکل به راسره کوئ چې د ده مخې له موږ نشو ورتلی، او هسې هم ته ډېر ګبراه وې، ځکه بار بار وایه چې یاره 10 منټه د دې مخې د ته نشي کېناستې، 15 منټه نشي کېناستې، او موږ داسې قرباني وکړه او هغه م وکړه. نو ما خو ته وی چې تیار یې که، او که اوس دې کلیپ کې تا ما ته ویلي دي چې ته چیلنج ورکه، نو تا ته د قاضي فضل الله صاحب هغه نصیحت یاد نه دی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مزاج یې ته بیان که. که تاسو ځان ته احناف وایې نو امام صاحب به دا څیزونه نه خوښول، خو که څوک به بیا رالل نو بیا به یې نه پرېښودل، هغوی ته بیا دندان شکست هغه جواب به بیا ورکو. نو مهرباني وکړه، ته بیا زه دیر ته لاړم، باجوړ ته لاړم او هلته مې چیلنج ورکو. دلته دا علمای دیوبند په دقه ځای کې ستاسو خلاف دي، چیلنجونه چاله ولې ورکوئ؟ د دیر ډېر غیرتي مسلمانان دي، هلته زما ډېر شاګردان دي، په باجوړ کې زما ډېر شاګردان دي، ډېر غیرتي خلک دی د باجوړ. هغوی به تا ته وي چې دا انتشار ته ولې کوې چې یو له چیلنج ورکوې بل له چیلنج ورکوې؟ تاسو ته ټول علما دا وایي چې چیلنجونه میلنجونه پرېږدئ، او ستاسو مناظرې خو تش کنزل دي، د فحشګویي بدرد کنزل دا چیلنجونه پرېږدئ. امت هم کوم طرف ته روان کړی؟ لږ شاید د اصلاح خبرې لږ ښکلي اخلاقو سره ښکلي خوږه ژبه استعمال کوي. او یو ناشنا خبره ته وکړم، نن نه پس خو به تاسو کنزل نه کوئ او مفتی ندیم صاحب به هم نه کوي، او که کله هم دوی کنزل کول نو زما دا خبرې به بطور حجت د عوام تاسو ته وایي چې تاسو ته پلان کې څومره بهترین نصیحت کړی و، او ستاسو دپاره به هغه په هغه ټیم کې بیا ډېر د ناکامۍ او د رسوایۍ دغه که تاسو دې نه پس په خپلو کلیپونو کې
هر چاته کنزل او بد رد وکړه. شیوخ هم او دغه رنګې د دیوبند مشران او اکابر هم ټارګېټ کړه یا نورو ته کنزل. مفتی ندیم صاحب خو په دې وخت کې په دریو خبرو کې حیران دی. یو خبرداره چې چپ پاتې شمه که کلیپ وکم، بیا په دې کې سوچ کوي چې کلیپ کوم نو زه خو کنزل کوم، نو چې کنزل کوم خلک یې بد ګڼي او بغیر د کنزل خو د کلیپ کېدی نشي. بد ردونه سخت کلامۍ نه خو بیا د دې کلیپ نشي کولی. او درېیمه خبره دا ده چې دې کلیپ وکړي او ښکلي انداز کې او نرمې خبرې وکړي نو بیا به خلک وایي چې د نصیحت قبول کړه. نو دا اوږه خو دی نه ښکته کوي که نه، دی خو خپلو مشرانو علماو ته رجوع نه کوي. مړه بله ورځ مفتی طارق مسعود صاحب یو خبره کړې وه او بیا چې علماو پې آواز وکړه فی الفور د خپل موقف نه رجوع وکړه او بیا بغیر څه شرایطو ووایي چې زه په خبره نه یم پوه شوی. دغه مناظرین دي، دغه الیاس ګومن صاحب، دغه منظور منګل صاحب، دامت برکاتهم او دغه مشران تاسو وګورئ مناظرې هغوی کوي. ستاسو خو مجادلې دي، لاړ شئ هلته جنګ جګړې وکئ یو څو د اردو رسالې پیدا کړي دي او اخبارات او لګیا یې په هغې کې به زر زره پیش کوي او جګړې ها هو د مور پی دې څکلي دي او داسې چل یې کړی او زه به دا وکړم او د زهر ګوټ کولی شي. ستاسو ټولو مناظرو کې دغه یو څو الفاظ بار بار استعمالیږي او بیا چې څنګه خبره ختمه شي هغې نه پس بیا تاسو ویډیوګانې شروع کوئ موږ وګټله او هغوی ویډیوګانې شروع کړي موږ وګټله. عوام حیران دي چې خدای دا څنګه چل دی. د اخر زمانې د علما دا دي، دا ځان ته د انبیاو وارثانو یو بل ته کنزل او بدرد. زموږ نصیحت د لومبنۍ ورځې نه تاسو ته همدغه یو خبره ده چې کنزلې پرېږدئ، بدرد پرېږدئ. او زما د دې خبرو سره بعضې ملګري وایي چې ته دوی ته نور نصیحت مه کوه ځکه چې نصیحت نه مني. نو زما د دې خبرو سره د شیخ محمد الله حقانی صاحب دامت برکاتهم د وینا سره یو خو عوامو ته ستاسو اصلیت او حقیقت ښکاره شو او دا پیدا ورته وشوه راتلونکي ټولو طلباو کشرانو ته چې هغوی به مفتی ندیم صاحب یو ماډل ګرځو او هغوی به وی چې مناظر اسلام داسې وي چې کنزل کوي بد رد وی. نو ستاسو حقایق ښکاره شو، عوامو ته هم پته ولګېده. بلکې مړه د نیوز هغه چې بعضې کم ملګري هغه صحافت کوي نو هغوی به هم تاسو ته نصیحتونه کول چې ګوره د علماو د شان سره کنزل بد رد ویل دا خوند نه کوي، دا مه وایئ. نو هغوی ته هم دا خبره په ډاګه شوه واضحه شوه. نو یو قرض خو مې ته دا دی چې سندونه به ښایې، بغیر د سندونو نه به ستاسو کار ونه شي ځکه چې دین کې سند لازمي څیز دی. بل دغه پرونی دا قرض مې هم درته پاتې دی چې یو کتاب کې یو تفسیر کې راته وښایه چې هغوی دا لیکلي وجادلهم بالتي هي احسن لاندې دا لیکلي چې کنزلې او بد رد دا پکې جایز دي. بله خبر دا د حضرت د عوامو نه او دا کم ملګري چې زمونږ متعلقین دي هغه ټولو ته زما یو گزارش دی او درخواست مې دی چې دوی څومره کنزلې وکړي تاسو دوی له جواب مه ورکوئ مګر صرف یو جواب ورکوئ چې تاسو ته ګناه نشته او ستاسو تربیت نه دی شوی او دوی ځان په دې خبره پوخ که او دا په دې مسما که چې نوجوانان احناف نه کنزل ماران احناف جوړ او بیا یو مطالبه دی علماو ته کوم دا څومره د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره چې تعلق لري د دوی نه یو مطالبه کوم. بعضې ملګري ګیله کوي چېرې تاسو خپلو کې نښتي یې. زه وایم ای علماو نن بیدار شئ یو وفد جوړ کړئ تاسو او چې کم شیخ او عالم ستاسو خوښ وي او په دې ټولو دارالفتاګانو باندې وګرځئ په دې مشایخو وګرځئ او هغوی نه تپوس وکئ چې آیا داسې کس مناظر اسلام کیدی شي دا وکیل احناف کیدی شي او داسې کنزل جایز دي که هغوی دله دا فتوه درکړه او هغوی ووایي چې بالکل دا جایز دي نو بیا به یې موږ درسره ومنو. موږ کې عناد او هغه انا راکې نشته خو د یوې مدرسې دارالافتا به تاسو ته دا اجازت درنه کړي چې کنزل بد رد ویل د فحشګویي د نازیبه الفاظ د دې اجازت تاسو له څوک هم نشي درکولی ځکه ټول علما ځان ته د انبیاو وارثان وایي او زموږ نبی محترم صلی الله علیه وسلم
هغوی به کنزل فحشګویي نه خوښوله. نو تاسو چې کم ملګري بیا ماته دی وایي چې ته خپل خدمات وښایه، قرباني وښیه، کارکردګي وښیه، دا وښیه دا وښیه. مړه نو ته څه شی چې تا ته به زه ښیم؟ او که ته دغې ته کارکردګي وي چې یو ته چیلنج او بل ته چیلنج، هلته کنزل او دلته کنزل، نو دغه څه کارکردګي نه ده. الحمدلله 17-18 سال ما د قرآن حکیم درس وکړو، او کوم کتابونه چې د مدرسه کې درس کوم هغه درته نه وایم، بس اسانه درته وایم چې زه الف با تا ثا خلکو ته ښایم او په دې فخر کوم الحمدلله. او دام درته وایم د تحدیث بالنعمت په شکل یې درته وایم چې الحمدلله چې د کومو طلباو تربیت مونږ کړی، دا څومره کلیپونه درځي، یا حالان کې زه خپل طلبا د دې نه منع کوم چې دا څیز به نه کوئ، څومره کمنټس یې درځي، زمونږ محبین به تاسو ته د اخلاقو جواب درکوي. دا زمونږ کارکردګي ده، دا زمونږ خدمات دي. او دغه طلبا درته ښیم چې ستا د صوبې نوم یې روښانه کړی، ستا ټول ملک نوم یې روښانه کړی، په قراتو کې د قرآن په تلفظ او په ادا کې الحمدلله عالمي بین الاقوامي مقابلو ته هغه د دې مدرسې نه او زمونږ د دغه جامعې نه زمونږ د دې شاګردانو نه وتې دي. دا زمونږ خدمات دي. او بیا دې ویلي چې دې څوک بیان لبوزي او دا څه کوي، نو دا فیصله خو عوام کوي، او دا به تا ته په دې پیج کې ښکاره شوي وي. داسې ورځ هم راغلی الحمدلله د دستربندو په ورځو کې چې 3-4 پروګراماتو کې ما شرکت کړی دی. او تاسو مفتی ندیم صاحب وایه، نو مفتی ندیم صاحب چې خو کم ځای له ځي نو هلته خو صرف وابي او پنجپیرې او بریلۍ نو ټول بیانات یې وګورئ، دې نه بار څه نشته، او دغه تلخ کلامي ده. او پرون راته یو ملګري وایس کړی، اوس هم را سره شته، عالم دی، هغوی وایي چې دوی کوم کله موږ راوستل په پیسو کې دوی دومره بې حده ناروا کوي. مړه بعضې خبرې را باندې مه کوئ که نه، ډېر حقایق به را باندې ووایه. بس زه خو دا کوشش کوم چې ډېره پرده د باندې راواچوم، صرف دا یو مطالبه ومنئ چې کنزل منزل بدرت دا مه وایې. هغه وایي په پیسو کې مسله راله او په آخره کې زمونږ کسې ځان سره ګاډي ته وخېجو چې یا به پیسې راکوي یا دا بوزو. دغه خو ستاسو هغه پروګرامات دي، نورې خبرې نه کوم، چې کله کینو بیا به درته ووایم. او بیا دې ویلي دي چې مفتی ندیم صاحب هغه مناظر اسلام دی او دا دی او دا دی، نو مناظر اسلام اوصاف دې ځان کې پیدا کړي بیا به مناظر اسلام وي. او ما درته ووایي چې مفتی ندیم صاحب دې وخت کې حیران دی چې زه اوس چپ پاتې شم که کلیپ وکم، که کلیپ کوم کنزل بدره د هر څه پکې کوم نو عوام یې نه خوښوي، او که سمه لهجه استعمالوم نو خلک بوي چې نصیحت یې قبول کړه، دا اوږه خو دې ښکته کوي نه. نو زه وله مشوره ورکوم چې مفتی ندیم صاحب دا خاموشي دله ښه ده، په دې کې به انشاءالله تا دپاره پیدا وي او دې کې به ته نجات وي. موږ ستا بېعزتي او هتک نه غواړو، قطعا ګورې کلیپ اونه کې او نه ضرورت شته، صرف دا نصیحت د شیخ محمد الله صاحب دامت برکاتهم دا ما کومې خبرې وکړې دا تسلیم که او دا قبول که، او د خپلو کشرانو ته لږې شانتې ښې خوږې خبرې وکړه. کلونه د سره تیر کړه، یو وایي ما ورسره کال تیر کړه، بل ما صرف کنزل زده کړي دي، سندونه داسې نشته، الفاظ ادا مړه دومره کمزوري. ایو وی اهل سنت، اسماعیل دا اهل سنت دی، دا مذاب مجروري مړه لږ شان. خو پرون د مناظره وي او وایي ما دونه مناظرې کړي، مناظره او مناظرې کې فرق نشي کولی. ستاسو به کومه اسلام من کوو هلته وایي چې دا د پنجپیریانو ته دغه کېږي پیدا کېږي، ستاسو څومره پیجونه په پنجپیریان هغوی ته پیدا اخلي. او دا نور علما ملګري م وایي چې یاره تاسو ګزاره کوئ، نو زه خو ډېره ګزاره دا کوم نصیحت درته کوم. نو کله زما په حلیې پسې خبرې کوې، زما په شکل پسې، نو شکل خو مال الله دا جوړ کړی، الله په تخلیق اعتراض کوي. کله زما پټکي پسې خبرې کوې نو په سنتو د رسول الله علیه السلام باندې اعتراض کوي. نو زما تا ته هم دعوت دی، مهرباني وکړه ښکلې پټکې وخه، څومره کلیپونه دې راغلي بغیر پټکي نه. زما تا نه دا امید ده چې آینده دپاره چې راځي په پټکي کې راځه چې خلک ستا نه ښه رنګ اخلي. او بل چې کینې بسم الله ووایي، خطبه ووایي، هغې پسې وروستو بد الفاظ استعمال سخت کلامي کوي، د دې هم چا نه تپوس وکړه چې آیا دا جایز دي؟ خوږې خوږې خبرې کوه، د نصیحت خبرې کوه. او دا د میډیا والا ملګري دې نه به کلیپونه راکټ کوي او د عوام به دا اوري، او دا به بیا د سبا حجت کې او دلیل کې به ته پیش کوي چې اسماعیل ستا دا اوقاتو، فیض الحسین ستا دا اوقاتو.
پرونم فیض الحسین تحریری جواب کړی دی او پاغي کې وایي د مفتی گوهر علي صاحب پشان کې د شیخ محمد الله جان حقانی صاحب پشان کې او زما په باره کې او د ډاګۍ حمد الله جان صاحب نور الله مرقده په باره کې داسې الفاظ استعمالي او دوی ځان ته مناظرین وایي. مړه مونږ مناظره کوو او مونږ دفاع کوو او مونږ په میدان یو. کلیپ اوږدېږي، ډېر زیات اوږدېږي او ډېرې زیاتې ګډې وړې خبرې دي کړې دي. د یوې خبرې صحیح معقول جواب دی نه دی راکړی او ما چې کومې خبرې ته وکړې کوشش دا وکړه چې د خپلو اسلافو و اکابرو بیا خاص کر د قائد جمعیت قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په دغه وصیت او نصیحت باندې عمل وکړئ. د هغې کلیپ به هم درته د اخر کې لږ غونته شیر کړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اگر علمی بحث ہے تو علمی بحث تک رکھیں. فتوی بازیاں، مناظرے، آج کے زمانے میں تو مناظرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ مناظرہ ہوتا ہی نہیں، مجادلہ ہوتا ہے. ایسی جنگ و جدل ہوتی ہے. اب مجادلہ تو جدال سے ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں پر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو اس جھگڑے کو بھی باللتی ہی احسن حل کرو. باللتی ہی اخشن نہیں فرمایا احسن فرمایا. اب دعوت کے ذریعے تو دو ہی ہیں، یا حکمت ہے یا حسن موعظت ہے. جدال یہ تو ذریعہ دعوت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو بھی اس طرح حل کرو کہ اس کا مآل اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا. تو اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں تو ضروری ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو ہے ہم کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اگر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے پھر کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 2 رکعات کو واجب کہتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رخصت کہتے تھے. اور بعض اوقات تو برہم بھی ہو جاتے تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں ایک جگہ سفر میں اکٹھے.